نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج د تلو سفر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا الله پاک ارشاد فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد حرام نا مسجد اقصی ته لاړو مسجد اقصی کې 1,24,000 پیغمبران د مخ کې نا موجودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کې شو هغه د امامتي وکړه دا غي نرسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سفر هغه جاری وساتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولی اسمان ته ورسېدو د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات وکړو نبی علیہ السلام دویم اسمان ته لاړ حضرت یحیی علیہ السلام او حضرت عیسی علیہ السلام سره ملاقات شو دا غین رستم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریم اسمان ته لاړ الته د حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو په څلورم اسمان کې د حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو په پنځم اسمان کې د حضرت هارون علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو وم اسمان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ الته حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو بیت المعمور ته ابراهیم علیہ السلام ډډه لګو د فرشتو خانه کعبه ده روزانه 70,000 فرشتي د دینه طواف کوي او یو پیر چې څوک طواف وکي د قیامت د ورځې پورې هغه دوباره نمبر ناراضي داغین رستم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتهى ته ورسید الته حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د الله رسولا د دین مخ کې زه یو قدم نشم غسته ک یو قدم می واغستم ټولی وزری به می ور واخلی او زب اوس زما نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه زین مخ کې یوانځي سفر شروع کوم دلته یو خبره راځي څوک چې وی نبی علیہ السلام نور دی او بشر نبی علیہ السلام نه دی یو شاعر ویل دی جہاں نوروں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم پڑتے ہیں چې په کوم ځای کې د نورونو سردار حضرت جبرئیل علیہ السلام نے چې داغه وزري سوزي الته د انسانانو سردار قدم کې خودل کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج سفر وکم جنت جهنم دا ټول مناظر لیدل واپس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور تراغي د دروازې او کونډه اک شانت ډقیدله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روانو ما په مکه مکرمه کې د هاري ونینا او د هاري ګټي نه به आवाज راتلو السلام علیک یا رسول الله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا صفوان او عمر په مکه مکرمه کې ناسو مشورې کوله صفوان سردار دی عمر ته عمره لاړ مدینه منوره ته او دا نبی قتل کا او بیا رضا عمر صفوان ته وی زب لاړ شم لیکن زما ماشومان بچی دي دا غوي بس کیږي صفوان ورته وی استاد بچو زمواري غزا اخلمه عمر ورته وی په ما قرضه ده صفوان ورته استاد قرضی ذمہ داری دا هم تماشوا تلاړ شاه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ بالله هغه مړکا او بیا رضا صفوان روان شو مدینه منوره ته کله چې مدینه منوره ته راورسېدو نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه کرام ته فرمایل وی بدی عمر باندې نظر ساتي د دې ارادي ما ته ټیک نخکاری صحابه کرام په عمر باندې نظر ساتو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مخابخ راغی نبی صلی الله علیه وسلم دې تاسو کوم وی عمر څنګه راغلی وی د الله رسوله زما زوی ساس سره قید دی داغه د خیر خبره غسو د پاره راغلی ما نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل عمر د خپل بچی خیر خبره غسو د پاره راغلی او کله صفوان سره چې په مکه کې کومه مشوره کوله هغه مشوره راته ته او کزه درته ویما نو عمر ته ویل الله رسوله دا مشوره چې مونږ کوله زمانہ او د صفوان نه علاوه په دغه ځای کې هیڅ څوک نو او د الله رسول ته حق او سچ نبی وی اشهد ان لا اله الا الله زګوي ورکوم چې د الله پاک نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول له عمر کلمه وی او مسلمان شو دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا ابو جهل په خپل کور کې کوه وکنهسو وی نبی صلی الله علیه وسلم با زما کور ته راځي
او دې کوی ته غزاریږي. ابو جهل یو ورځ خپل ځان بیمار کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر میلاو شو وی ابو جهل بیمار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو جهل د پوس د پار روان شو او کله چې ابو جهل ته پته ولګی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما کور ته راځي، ابو جهل پاسې دو منډه کړه او کوی ته خپل گزار شو. د ټوله مکه مکرمه رسې راجم شوې او ابو جهل ته هغه رسې نه رسیدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او د کوی په غاړه باندې ودرېدو. ابو جهل ته وی زدي د دې کوی نه راخېجوما، لیکن کلمه به ابو جهل وته وی هي زما وراره وس ما د دې کوی نه راخېجوا، بس تک اخري موقدا او وس به کلمه ویم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاس مبارک کته کوم، ابو جهل لاس ورکو او لاس ورکو د کوی نه راخېجو. ابو جهل خلکو ته وی د ټوله مکه مکرمه رسې ما ته نه را رسیدي او د دې جادوګر لاس ما ته را ورسېدو، د دنه غټ جادوګر هغه نشي کېده. د نبی علیہ السلام معجزه واغله لاس ورکو راوخېجو. د خندق په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات وګیو او حضرت جابر روي چې زرار لم نبی علیہ السلام ته ما وی د الله رسول زمون کو تراشي د بيزي او بچي دي هغه نبی علیہ السلام له حلال کو او لګي وربشوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زرو صحابه کرام ته اعلان وکړو جابر او تویزان سره لس کسان راولي. نبی علیہ السلام زر کسان راوصل. د جابر په کور کې نبی علیہ السلام ډوډۍ خوړم د هغه نرسو هغه اډو کې راجم کړو وی قوم باذن الله د الله پاک په حکم باندې د بيزي هغه بچي دوباره راځوندې شو. نبی علیہ السلام فرمایل جابر زه د بيزي د بچي دی واپس واخلا. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا. په خیبر کې حضرت علی رضی الله عنه سترګې خوګوي او یو کافر راوته مرحب او شعرونه وی قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بتل مجرب. وی دو ټول خیبر وال تپته دا چې زه مرحب یما زما مقابله لدی سوکراوزی. نبی السلام فرمایل علی شو اذا الله رسول د حضرت علی سے سترګې خوګ دی. نبی الصلوۃ والسلام د حضرت علی سے پسترګو باندې لاندې مبارک ولا ګولې او حضرت علی سے توی لاړ شد مرحب مقابله وکا. حضرت علی سے راوته او دا شعرونه وی أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظرا أفيهم بالساع كيل السندرا. وإلى خلق ما تعالي وي لكن زمان مور زمان نم أغا هيدر خوده ده أو هيدر أغا زمري تولي کیگی چې په ځنګل کې د ټول نه زیات خطرناک زمری. حضرت علی سے په مرحب باندې ور وکړو او قتل کو را گزار کو. دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا چې د حضرت علی سے په سرو باندې لاړې مبارک ولګولې هغه خو ټیک شو. او دغه رنګي د احد په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو صحابه کرام دي ابو بکر عمر عثمان علي طلحه زبير سعد بن ابي وقاص سعد بن معاذ عباده بن سامد عباد بن بش قتاده بن نعمان سالم بن حنيف ابو دجانه رضی الله تعالی عنهم. باغی کې یو صحابي دی قتاده بن نعمان مخ ته ولاړ د نبی علیہ السلام حفاظت کوم. یو غشرا دی او د قتاده بن نعمان پسترګه کې لاړو هغه سترګې تراو بيدا هغه خپل سترګې ته لاس ونیو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته قتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتاده بن نعمان سترګه په خپل لاس کې واچولا او اسمان طرف ته اوچه تکړه یا الله د قتاده بن نعمان سترګه ستاده نبی په حفاظت کې ځای شوی دا او یا الله زستانه سوال کوم چې د دې به سترګې نه بدی کې نظر سیوا واچي سترګې ول واچولا. نبی علیہ السلام ته لاس لري کو هغه بل سترګې نه بدی کې نظر سیوا. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا. حضرت عبد الله بن عتیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایل لاشه ابو رافع قتل کا. هغه در ابو رافع د قتلولو لپاره لاړو. کله چې ابو رافع قتل کو حضرت عبد الله رضی الله عنه واپس را کوزیدو را گزار شو خپې ماته شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی داغه په خپل باندې لاس راخ کودم هغه خپل بالکل هغه ټیک شو. د نبی علیہ السلام معجزه وا. حضرت حبیب رضی الله عنه خپل پلار را وسو ویل الله رسول الله پلار دی د سترګو نظر ختم شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه پلار اغسترګي دم کړي اغسترګو نظر هغه واپس راغی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا. محمد بن حاتم رضی الله عنه په ما شمال کې ورته گزار شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باندې خپل لاړې مبارک ولګولې
بالکل هغه سوځېدلې زګونه دا هغه ټیک شو دغه رنګ یو بل کس خپل روري راوستو ویل الله رسوله زما رور لیونه شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دم کو دا هغه لیونتوب ختم شو دا د نبی علیہ السلام معجزه وا په حجۃ الوداع په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له زنانه خپل ماشوم راوستو ویل الله رسول زما دا ماشوم چاړه دی خبرې نشي کولای نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاس مبارک په لوخ کې وینځل او نبی علیہ السلام خپل خلی مبارک توبه واچولې واپس په هغه لوخ کې ټوکړي او نبی علیہ السلام فرمایل وی دا وبا دی ماشوم لور کوي هغه وبا هغه ماشوم مسکلي بالکل هغه خشو او په هغه سات باندې خبري شروع کړي حضرت علی سے فرمایي چې نبی علیہ السلام په یو سفر باندې روانو دی یو سفر کې شکل موږ مخکې لاړو حالت کوه راغی بالکل دا کوه وبا هغه وچ شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي کې لاړې مبارک ټوکړي دا هغه کوه وبا جوش او سر تر وخته او دا رنګ شلګ مخ کې لاړو بل کوه راغی دا هغه وبا هغه تروي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي کې لاړې مبارک ټوکړي دا هغه وبا بالکل خوږی شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د نبی علیہ السلام معجزه وا حضرت عائشہ فرمایي چې زه کور ته راغلم او په کور کې زمانه واستن ورکشي وا زبستن بس ګرځیدم ستن ملاو نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی دا غوی د مخ مبارک په غپړک باندې متستن ملاو شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا یو کس را دی ودا الله رسول سو په ساګوي ورکی چې د الله پاک حق او سچ نبی دا په لاس کې مړ سمساره وا نبی علیہ السلام فرمایل کچری دا سمساره گواہی ورکی ودا الله رسول بدی کو حضرت سره شک بیان کوما نبی علیہ السلام هغه سمساری تو فرمایل یا ضب اغوی لبیک وسعدیک یا زین من وفا یوم القیامه الله رسول لبیک ز حاضر ما نبی علیہ السلام فرمایل ز سوک ما وانت رسول رب العالمین اے د الله رسول ته د الله پاک حق او سچ پیغمبري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا د کجوري ونه د خپل زین راوته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله راغله او کلمې وی او د زین واپس لاړه د نبی علیہ السلام معجزه وا ام معبد چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه راووتو او ام معبد کور ته ورسېدو دا غوی په کور کې بالکل کمزوري بيزوا چې د نور بيزو سره نشوتلې نبی علیہ السلام له راوستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غینه پیول وشل دا غی تیونه د پېونه ډک شو ټول لوخي د پېونه ډک شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه نه وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره دي کله ابوبکر مخ کیږي کله رسو کیږي کله اخی طرف ته کله ګس طرف ته نبی علیہ السلام فرمایله ابوبکر کله زمانه اخی طرف ته ځي کله ګس طرف ته کله مخ کې شي کله رسو حضرت ابوبکر وی الله رسوله ما ته کله خطر محسوس شي چې اسینه د مخ کې نسوک حمله ونه کی زه مخ کې شمه او کله زما په ځکه راشي اسینه د شاته نسوک حمله ونه کی بتاسو زه تاسو نه شاته شمه بیا حضرت ابوبکر صدیق وکتل نبی علیہ السلام ته الله رسوله مخامخه د سراقه ابن مالک را روان دي نبی علیہ السلام فرمایل پرې د چرانشي د یو غشي په مقدار باندې سراقه ابن مالک چرانی زی شو او هغه د غشي را وشتلو په نبی علیہ السلام باندې د وار کولو حمله کولو نیت وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته تلک صبر وکا او نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم اكفناهم بما شئت اے الله د دې راتلونکو سور ته حفاظت وکا زمونږ او یا الله ته زمونږ د پاره کافی شي نو زمکه سراقه ابن مالک راونی وو د نبی علیہ السلام معجزه وا درې پیری سراقه ابن مالک رانیولو او نبی علیہ السلام ته به مینت کولی نبی علیہ السلام بیا دعا وکړه هغه پرې خودو نو د نبی علیہ السلام معجزه وا نبی علیہ السلام په غار کې هغه خلک د غار خلیل راوځیدل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وندلیدو د نبی علیہ السلام معجزه وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدن مبارک نه خوشبو را وتل د نبی علیہ السلام معجزه وا مکه مکرمه چې نبی علیہ السلام فتح کوله یی زنانه له صحابي خط ور کړو هغه زنانه روانه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی شرطوی پلان کې میدان ته ورسا روضۃ الخاخ ته الته زنانه لا هغه مکی ته خط وړي او ورته چې خط راو باسا حضرت علی شرف او یو بل صحابي ورسېدو هم کې میدان کې زنانه روانه وا حضرت علی شرف ته خط واغسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا
د فتح نه مخکې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح کېدو خوشخبری ورکوله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا خندق کې نبی علیہ السلام فرمایل شام فتح شو قیصر او کسرا هغه محلات فتح شو او دا به د مسلمانانو په قبضه کې راځي هغه ورځ الله پاک راوستا هغه د مسلمانانو په قبضه کې راغلو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وریزوبا سوري کول دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا خوراک کې برکت راتل د نبی صلی الله علیه معجزه په ابو کې برکت راتل د نبی صلی الله معجزه قران مجید په نبی صلی الله باندې نازلېدل دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا شق القمر سومي دو ټوکړي کېدل دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا نو زما محترم ورونو هر نبی الله پاک معجزې ورکړلې دا ما تاسو ته وسوي ډېر شه معجزې د نبی صلی الله علیه وسلم په تاسو ته یادې په کتابونو کې شته ما چې کوم تاسو ته وی دا اکثریت په سیرت المصطفی صلی الله علیه وسلم دریم نمبر جلد کې دا موجود دي نو د ما محترم ورونو ډېر لوی شان والا نبی هغه زمونږ او تاسو نبی دی حضرت جابر وایي چې زه راغلم مسجد ته او چې کله مسجد ته راغلم ما وکتل د نبی صلی الله علیه وسلم ناشته او کله چې ما اسمان طرف ته وکتل په اسمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپې مونږ راوختی و او زما په ځکه براتل چې یا خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم شپې مونږ زیاته خو خدام خولي دام او यार अल्लाह रसूल ढेर ज्यादा हसीन और जमील ले कभी चांद को देखता और कभी आमना के लाल को देखता और अपने दिल में कहता या तो चौधरी का चांद ज्यादा हसीन है और या आमना का लाल ज्यादा हसीन है आखिर में मेरे दिल ने फैसला कर दिया कि चौधरी चांद से आमना का लाल ज्यादा हसीन है।